کم کور کې په کم خاندان کې محترم دا خبره یاد ساتئ په کم کور او په کم خاندان کې چې د سحر مونځ قضا کېږي درې آفتونه د الله عز وجل له طرف نه دغه کور او خاندان ته متوجه کېږي په کم خاندان او کور کې چې د سحر یو بنده مونځ قضا کړي دغه کور طرف ته د الله له طرف نه مسکیني فقر و فاقه او غربت او احتیاج ورته متوجه شي دا چې د دې کور کې به فقر و فاقه راځي مسکیني به پکې راځي غریبي به پکې راځي محتاج به هر وخت خلکو ته کله به سامان د خلکو نه غواړي کله به د خلکو نه پیسې ژوند دی چې کوم دی بل ته په لاس نیولو کې دا ړومبنې افت دی دا ړومبنې نقصان دی د سحر د رضا کولو لکه په کور کې به ټول خلک چې کوم دی ګټه کوي پلار نه والي زامنو پورې خو لیکن په شته مال دولت کې به دې بل ته محتاج وي هغه برکت به ترې وتښتي هغه کم کور کې چې د سحر مونځ قضا کېږي د الله رسول فرمایي دویم افت چې متوجه کېږي اختلافات په دې کور کې راځي پلار به د زوی نه خفه زوی به د پلار نه خفه بیبي خاوند او خاوند د بیبي نه خفه په دې کور کې به اختلافات پیدا کېږي دننه ولې دا کور د شیطان مرکز وګرځي کوم ځای چې شیطان وي هلته په آدم کې چېرته جوړه اتفاق نه راځي ګورې هغه